بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو یو ویډیو راته چا راولېږله چې ته په دې باندې څه خبرې وکړه، نو راځئ چې موږ دا ویډیو وګورو او په دې باندې به ستاسو سره یو څه خبرې کوم. عزتمند تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې مولانا صاحب په ایرپورټ کې روان دی او په دې ویډیو کې چغې چې کوم دی هغه جوړې دي، نو دا خلک دا شو کول غواړي چې په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خلکو په ایرپورټ کې دا ډیزل چغې والي دي. په محترمو که څوک ړانده نو هغې ته خو پته نه لګي، خو که څوک په سترګو باندې روغ وي او هغه لیدل کتل کولی شي، نو تاسو د دې ویډیو نه دا اندازه واخلئ چې دا کوم چغې جوړې دي، نو په دې ویډیو کې دا کسان رانغله یو قسم پکې شو نه شو چې دا چغې چا ورلي، حالانکه چې کله په مسجد نبوي کې هلته چغې والي کېدلي نو هغه ویډیو صحیح وه او په هغې کې چې کوم د ټول خلک راغلي وو چغ واله کسان پکې هم راغلي نو هغه خو یقیني صحیح ویډیو وه، خو دلته دا چغ واله کسان په کوم ځای کې دي؟ نو دا خالص فیک ویډیو ده. په یو ځای کې به خلکو چېرته عامې چغې والي ځای په ځای باندې لکه څنګه چې د علماو دشمنان دا کار کوي، نو دوی هغه چغې راوستې دي دلته چې کوم په دې ویډیو باندې کولي دي او دا و چې لکه د مولانا فضل الرحمن صاحب خو ډېره غټه بېعزتي شوې ده. زم لعنت دی په دروغجنو باندې چې څوک دروغ وایي او د دروغو ویډیوګانې چې کوم دی خورئ، او افسوس دی په دغه خلکو باندې چې څوک د علماو د بېعزتۍ دپاره مختلفې حربې استعمالوي چې په کومه طریقه باندې علما بدنام کو. زه یم که دغه خلک دا ووایي چې الله پاک یو دی نو بېشکه شک پکې نشته دی، خو که د دې نه علاوه دوی داسې ویډیوګانې او اډیوګانې پیش کوي یقینا په دې کې دروغ سوا وي او ټول چې کوم دی د منافقت نه کار اخیستی وي. کله د مولانا صاحب تصویر به چې کوم دی په غلط ځای کې لګولی، کله به چې کوم دی دا مولانا صاحب په ویډیو کې کټینګ کړی وي، کله به د هغې په خبرو کې چې کوم دا کټینګ کړی وي د دې لپاره چې دا قوم ته وشرمېږي بدنام شي. خو انشاءالله چې الله پاک دغه خلکو له کوم عزت او مرتبه ورکړې ده نو هغه زما او ستا په دغه حرکتونو باندې نه متاثره کېږي. الله رب العزت موږ د علماو د بېعزتۍ نه وساتي. وما علينا إلا البلاغ.